السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شنن بعضی د صحابه ذکر کوم چې د تېرې ډلې ملګري راسره روان دي د بدر د صحابه چې کوم لومړی ذکر دی هغه د حضرت قتاده بن نعمان انصاري ذکر دی. د دوی تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج خاندان بن ظفر سره و. د دوی د والد نامه نعمان بن زید و او د والدې نامه انیسه بنت قیس و. اونیسه بنت قیس و. د حضرت قتاده کنیت د ابو ذر نه علاوه ابو عمرو او ابو عبدالله هم بیانېږي. حضرت قتاده د حضرت ابو سعید خدري اخلاقي رول دي د مور له طرفه ډېر وي. حضرت قتاده له د بیا انصاري صحابهو سره په بیت عقبه کې د شمولي توفیق وموندل شوی دی. په یو بل روایت د امام ابن اسحاق هغوی لیکلي دي چې دوی چې کوم صحابه انصارو په عقبه کې شامل شوي دوی په هغې کې شامل نه وو یا د دوی تذکره ونه ده کړې. حضرت قتاده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه مقرر کړل شوي تیر اندازانو کې شامل دي او د بدر او احد او د خندق د غزواتو سره سره وروسته چې کوم ټول غزوات وو هغوی کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د شمولیت توفیق ترلاسه شوی و. د احد د غزا په ورځ د حضرت قتاده په سترګو باندې یو غوښه لګېدلې چې د هغې په وجه د هغې د سترګو چې کومه ډېره بده راوته وه. هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض یې ورته وکړو چې یا رسول الله دا غوښې راته لګېدلې ده د سترګه مې بهر راوته او خبره دا ده چې زه خپلې ښځې سره ډېره مینه کوم خو که هغه زما سترګه داسې ولیده نو ما ته ویره ده چې هغه چېرته مانه نفرت کول شروع نه کړي. نو وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی هغه ډیله د سترګې په خپل لاس په خپل ځای کېښوده او هغه په صحیح ځای قایمه شوه او د هغوی د سترګو رڼا واپس راغله او په ګناهوالي کې هم د هغوی دواړو سترګو کې دا سترګه زیاته طاقتوره او زیاته سمه وه. یو روایت کې دا راغلی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې سترګو باندې خپل لعاب لګولی و پاڼه لګولی و. د دې په نتیجه کې هغه دواړو سترګو کې هغه ښکلی شوی و. حضرت قتاده بیانوي نو دا تفصیل هغوی په خپله بیان کړی دی. دغه واقع چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو کمان د هغې په طور ورکړی شوی و
نو هغه د احد د غزا په ورځ هغوی ایمان راکړو. ایمان د هغې په ذریعه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته غشي ویشته همدغه دی چې د هغې چې کوم ګټر و د کمان چې کوم هغه تار وي هغه مات شو. د دې نه باوجود زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ مخامخ وم. عموما د طلحه ذکر کوي چې د دې هم ذکر شته چې زه مخامخ ولاړ وم او چې کله اوس یو غشی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ورغله نو ما به خپل سر هغې مه پورته کړو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ لپاره مډال شم. هغه وخت ما سره یو غشی نه و چې ما ویشتې شوې او په دغه دوران غشی راغی زما په سترګو ولګېده. د هغې په وجه زما سترګه بهر ووتې زه به پر مخ راغلم او چې کوم هلته ډله وه هغه منتشره شوه. ما خپل لاس کې خپله سترګه ونیوله د سترګېدې نه ما په لاس کېښوده او په دې ټوله موده کې چې هغه کوم چا چې حمله کړې وه کومه ډلې هغه منتشره شوه یعنې پسې چې ما خپل لاس باندې خپله ډله ونیوه خپل لاس مې کېښود او د هغې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم. هغوی له مې یو جفت نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه زما په لاس ولیده د هغو د سترګو نه اوښکې راوتې هغوی دا وفرمیل چې خدایه قتاده د خپل د مخ په ذریعې سره د نبي مخ بچ کړی دی نو ته د دې دغه سترګه د دواړو سترګو کې زیاته ښایسته او زیات نظر والا کړې نو ته د هغه دا سترګه د دواړو سترګو نه زیاته ښایسته او زیاته نظر والا کړه نو هغه سترګه بیا دواړو کې زیاته ښایسته او د دواړو سترګو کې د نظر په لحاظ زیاته تیزه وه. نو هغوی چې په خپله کومه واقع بیانه کړې ده نو هلته دا نه دي لیکلي چې زما زه ښځو سره مینه کوم او ځکه به هغه ما سره بیا مینه نه کوي او تاریخ دانانو چې کومه واقع لیکلې ده چې کومه ما مزخرفینو مخکې بیانه کړه نو واقع د دلچسپي پیدا کولو لپاره یا هسې خو بهرحال دا چې کوم روایت دی په دې کې دا نه دي راغلي د ښځې حواله نه ده راغلې خو بهرحال سترګه د هغوی بهر راوتې وه د جنګ دوران او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل ځای واپس ایښی وه او هغه نظر بیا واپس راغلی او ډېر ښه شوی و او په دغه وجه د حضرت قتاده د ذوالعین نومې د یوې سترګې لرونکي په لقب وروسته مشهور شوی و. حضرت قتاده د خندق په غزا کې په نورو ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک شوي وو. د مکې د فتح په موقع د بنو ظفر قبیلې بیرغ د دوی په لاس کې و او دوی د 15 کالو په عمر کې په 30 هجري 23 هجري کال کې دوی وفات شوي وو. حضرت عمر په مدینه کې د دوی جنازه کړې وه او د دوی په قبر کې د دوی اخري ورور حضرت ابو سعید خدري محمد بن مسلمه او حارث بن خزمه ورکو شوي وو. د روایت مطابق حضرت عمر هم د دوی په قبر کې چې څوک شوي شامل وو او د حضرت قتاده یو لمسی و چې نامه عاصم بن عمر و. دوی د علم الانساب ماهر وو یعنې د خاندانونو او د نسلونو چې کوم علم یې درلودو او علامه ابن اسحاق دوی نه ډېر زیات روایتونه بیان کړي دي. یو روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو کمان و چې د هغه قتل و هغه نبا نوم یو ونه ده چې دوی نه د غشي جوړېده نو د هغې نه جوړ شوی و او دا کمان چې کوم د احد د غزا په ورځ د حضرت قتاده په لاس کې د ډېر زیات استعمال په وجه مات شوی و. حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه وایي چې په انصارو کې خاندان داسې و چې ورته بن عبیرک ویل کېده د دوی 3 وروڼه وو بشر او مبشر. بشر منافق و شعرونه به یې ویل او د اشعارو په ذریعه به یې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه هجو ویله. په ظاهره مسلمان خو عمل یې داسې نه و. بیا به هغه شعرونه دی د ځینې عربو د طرفه منسوب و دا به یې چې فلاني داسې ویلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې د شعر واورېدل چې کوم شعرونه به هغه وایي نو هغوی وایي چې د
قسم په خدای چې دا شر دغه بدبختۍ نه دي او هغه صحابه وایي چې دا شعرونه د ابن ابیرک شعرونه دي او دا خلک د جنګي په زمانه کې او د اسلام په زمانه کې هم محتاج او فقرزده خلک هېڅ تبدیلي په دې کې نه پیدا شوې کار به نه کولو یا محنت به نه کولو د دې وجه به حال ډېر غریبانان وي بیا وایي چې په مدینې کې د خلکو خوراک کجورې او اوربشې وو او چې څومره مالداره شو بیا د غلې چې کوم تاجران یې وو د شام نه سپین اوړه راوړه یا اوړه شوي چې کوم غنم اوړه شوي چې کوم نري اوړه شوي چې کومه غلې وي نو مالداره تر به د هغه نه به څه واخیسته هغه به د خپل خوراک لپاره مخصوصه کړ خو د هغې چې کوم بال بچ و هغې به کجورې او اوربشه خوړل یو ځل داسې وشو چې د غلې یو تاجر د شام نه راغلی نو زما تره رفا بن زید د هغې هغه سپین اوړه چې کومې د هغې غوړی ته نه واخیسته په خپل ګودام کې کېښوده او په دغه ګودام کې وسله او ذره او توره هم هلته ایښې وه وسله یې ایښې وه نو په هغې وجلم دا وشو چې په هغه ګودام کې لکه ولګولی شو دیوال غرونه مات کړو راغلي دننه او هغه ټوله وسله یې ټول ته پټ کړل د سهار زما ترې د پام باندې راغله ما ته چې زما وراره د نن شپه کې په ما ډېر ظلم وشو زما ګودام کې نقل لګولی شوی ده زما غله او زما ټوله وسله هر څه پټ شو موږ په مالک کې د معلومولو کوشش کړی دی او خلکو نه مو تپوس کړی دی نو موږ دا ویل شوي چې نن موږ د نوبرک نن د شپې لیدلي چې هغوی اور بل کړی و زموږ دا خیال چې ستا په خوراک هغوی جشن کولو د غلا چې کوم مال دی هغوی جوړه کړو نو موږ چې په مالي کې تپوس کړو نو د نوبرک دی چې قسم په خدای ستاسو استاغل لبید بن سهل ښکاري د بل چا نه لار واخیسته نو لبید وایي چې یو صالح سړی دی مسلمان او لبید چې دا واورېده چې بنو مبارک په هغې باندې د غلا الزام لګوي نو هغې خپله توره را واخیسته او دا وایي چې زه سغله یم قسم مې درته خدای چې زما د توره به ستاسو تر منځ وي یا به تاسو د دغه د غلا معلوموئ د دې غلا باره کې نو ډېر غوسه شوي وو هغوی چې دا فیصله به اوس کوئ خلکو ورته وویل چې تاسو خپله توره یو طرف ته کړئ تاسو غل نه یئ لکه یقین دی چې ډېر نیک انسان یې تاسو وایي موږ په مالک مې نور تپوس وکړو نو موږ په دې کې شک بیا پاته نه شو چې بنو مبارک لا خلک وایي زما ترې وایي چې زما وراره ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د دغه حدیثې ذکر ورته کولی شي نو که کودې که نو کېدای شي چې زما مال ما ته واپس میلاو شي حضرت قتاده بن نعمان وایي چې باسو دا خبره واورله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له حاضر په خدمت کې حاضر شو هغوی ته مې عرض وکړو چې زموږ خلکو کې یو کوروالی دی چې هغې ظلم او زیاتۍ کړی دی پر موږ هغوی زما د ترې رفا بن زید کور ته تللي دي د هغې په ګودام کې د قبرونو د هغې نه وسله او د هغې غله پټه کړې ده او موږ دا غواړو چې زموږ وسله زموږ را واپس کړي او تر څو چې د غلې تعلق دی نو د هغې موږ ته ضرورت نشته وي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په دې باره کې د مشورې نه پس څه فیصله ورکوم او دا خبره چې کله بنو مبارک واورېده نو هغوی د خپل د قام یو تن راغله او هغه تن ته به اساد بن عروه ویل کېده نو هغه سره دې خبرې وکړه او د مالیې نور کسانو په دغه معامله کې هغې سره یو رایه شو د هغوی د خلکو او دوی ټول رسول کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ ورته ویل چې یا رسول الله قتاده بن نعمان او د هغه تره دواړه زموږ خلکو کې یو کور دی چې کوم د مسلمانانو کور دی خو خلک دي بغیر د ګواه او بغیر د ثبوت د غلا الزام پرې لګوي قتاده وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم
د راغلم هغوی سره د خبرو وکړو. هغوی راته وویل چې تاسو په یو داسې کور باندې د غلا الزام لګولی دی چې چا باره کې ذکر شوی چې هغوی مسلمانان دي او ښه خلک دي، تاسو راسره ګواه ثبوت هم نشته دي. خو که تا ده وایي چې زه د هغوی نه به بیا واپس راغلم، ډېر نیک فطرت دې لرلو. وایي زه واپس راغلم او زما زړه کېده چې زه د خپل مال نه محرومه شوی وسم، دا به ما ته منظوره وه. خو په دې معاملې کې د رسول کریم سره خبره مې ونه کړه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره چې ما واورېده نو قرآن راغلو چې هسې مې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړو چې زما دا مال تللی وي نو سهار شپه نو خو دا خبره به مې نه وي کړې. بیا زما تر ماله راغله، ما ته وویل چې ته اوسه پورې په دغه معامله کې څه وکړو. نو ما نه چې رسول کریم څه جواب راکړ صلی الله علیه وسلم، نو هغه جواب ما هغوی له ورکړو. نو بیا هغوی وویل چې خدای به زموږ مددګار کړي او زموږ په دغه خبره باندې لږه موده تېره شوې وه چې د قرآن دا آیتونه نازل شو چې انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للمؤمنین خصیما. یقینا موږ ستا طرف ته دا کتاب سره د حق نازل کړی دی، دې لپاره چې ته د خلکو تر منځ د دې مطابق فیصله وکړي چې کوم څه چې په څه باندې چې خدای ته پوه کړی او د خیانت کوونکو په هکله بحث کوونکي مه جوړېږي. د خاینین مطلب دلته لیکلي چې بنو عبیدک دی او بیا دا هم دی چې واستغفر الله یعنې خدای پاک نه مغفرت وغواړه، ان الله کان غفورا رحیما یعنې خدای پاک ډېر زیات بخښونکی او ډېر رحیم او مهربان دی. بیا خدای پاک مخکې فرمایي چې ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. د دغه خلکو له طرفه بحث مه کوه چې خپلو نفسونو سره خیانت کوي او یقینا خدای پاک سخت خیانت کوونکي ګناهګار نه خوښوي. دوی د خلکو نه خو پټ شي خو خدای پاک نه شي پټېدی او هغه دوی سره وي چې کله دوی خپلې شپې په داسې خبرو کې تېروي چې هغه نه خوښوي او خدای پاک د هغوی د عملونو احاطه کوونکی دی. ګورئ تاسو هغه خلک چې د دنیا په ژوند کې د دوی په هکله بحثونه کوئ، خو د قیامت په ورځ به د دوی په هکله خدای پاک سره څوک بحث کوي یا څوک دی چې د دوی حمایتي وي. څوک هم چې بد فعل کوي یا په خپل ځان ظلم کوي بیا د خدای پاک نه بښنه وغواړي نو خدای پاک ډېر بښونکی او بار بار رحم خدای پاک ډېر بښونکی او بار بار رحم کوونکی دی. بیا خدای پاک مخکې فرمایي چې ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. یعنې څوک چې ګناه ګټي نو یقینا هغه د خپل خلافت ګټي او خدای پاک د علمي علم لرونکی او حکمت والی دی. او څوک چې د څه خطا ته نه وشي یا ګناه وکړي او بیا په یو معصوم باندې د دې الزام ولګوي تهمت ولګوي نو هغه د ډېر لوی بهتان او د واضحه ګناه بار اوچت کړي. دې نه اشاره د
دې طرف ته دی چې د بنو مبارک دا ویلو چې دا ښکاري چې د غلا لګېد د انسان کړی دی. بیا مخکې خدای پاک فرمایي چې ولولا فضل الله علیکم او ولولا فضل الله علیک ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. چې په تا باندې خدای پاک فضل هغه وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. کتاب باندې خدای پاک فضل او رحمت نه نو یو ډلې خو په دې کې خو ډلې اراده کړې وه چې هغه به ضرور تا ګمراه کړي. هغوی له ځان نه علاوه بل څوک نه شي ګمراه کولی، هغوی تا ته بیخي څه نقصان نه شي رسولی. او خدای پاک په تا باندې کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلی دي چې تا له ته ترې نه وې خبر. او په تا باندې د خدای پاک فضل یقینا ډېر لوی دی. او د دې په پخواني مشورو کې اکثر هېڅ د خیر خبره نه وي سوای دې نه چې دوی د صدقې یا د معروف کارونو یا د خلکو ترمنځ د اصلاح تلقین کړي. او چې څوک هم د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو په خواهش لپاره داسې کوي نو ضرور هغه له موږ اجر ورکوي. بهرحال د دې آیتونو نور هم ډېر مطلبونه دي خو په دې باره کې هم دا واخیستل شي چې څه موده پس د دې دا خیال شي چې زموږ معاملې کې دا ټول آیتونه نازل شوي دي. نو خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ټول حقیقت واضح کړی و. بیا د دې اثر دا وشو چې کله د آیتونو نازل شو نو بنو مبارک چې په چا باندې د غلا شک و نو هغوی هم دا وګڼل چې دا زموږ باره دي، د هغوی دا ومنله او خپل غلا یې ومنله او وسله یې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راوړه او بیا ویې هغه چې کوم مالک ورکړه هغه ته هغه واخیسته. که تا دا وایي چې زما تره بوډا و او د اسلام قبلولو نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې د هغې نظر کمزوري شوی و، ما به دا ګڼل چې د دوی په ایمان پسې خلل وي. خو ما چې کله هغه وسله واخیسته خپل تره له مې یوړه دا ګڼل چې ایمان خو دوی راوړی د مسلمان شوي دي خو مضبوط ایمان دوی نه لري. خو کله چې دا وسله واپس شوه دا خلکو طرف نه ده چې پټه کړې وه ما دا واخیسته او تره له مې یوړه نو هغوی وویل چې زما وراره دا زه د خدای پاک په لاره کې صدقه کوم. هغه بیا زه خبر شوم او ما دا یقین وکړ چې زما د تره اسلام ښه او صحیح دی او هسې ما په دې شک کولو چې د دې ایمان مضبوط نه دی. او چې بیا د قرآن دغه آیتونه نازل شو نو بشیر چې کوم د دوی ورور و هلکانو کې نو د هغې باره کې مې مخکې دا ویلي شوي چې په دې باندې منافق شک دی نو هغه بیا په مشرکانو کې شامل شو او سلافه بن سعد کړی دی هغه ایساره. نو په دغه موقع بیا خدای پاک دا آیت نازل کړی و چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. یعنې څوک چې د رسول مخالفت کوي پس له دې چې هدایت په هغه باندې واضح شوي وي او د مؤمنانو د طریقې نه بغیر بله څه طریقه خپله کړي نو موږ به هغه هم هغه طرف ته واړو کوم طرف ته چې هغه اورېدلی د هغه به موږ په جهنم کې داخل کړو. هغه ډېر بد ځای دی. یقینا خدای پاک دا نه معاف کړي چې څوک د هغه شریک وګرځولی شي او دې نه بغیر چې څه هم دي هغه معاف کړي چا لپاره چې غواړي. او څوک چې خدای پاک شریکان جوړوي نو هغه یقینا ډېر لرې په ګمراهۍ کې
یقینا په ګمراهۍ کې لرې تللی دی. کله چې سلافه کړی دا هغه مشرک کړی دا لاړو ایثار و د اسلام نه لرې شوی و، نو حضرت حسن بن ثابت په خپلو څو شعرونو کې د هجر هم ویلی و. او دې نه چې د هغه واورېدو نو سلافه بنت سعد چې کومه وه نو هغه د خپل سامان یې په خپل سر کېښود او کور نه راووت او په میدان کې وغورځولو. سلافه بنت سعد چې کوم هغې د ده سامان و یې خپل په سر کېښود د کور نه راووت او په میدان کې وغورځولو. بیا ورته وویل چې ته موږ له د حسان د شعرونو تحفه راکړی دی، یو د هغې لیکلی شوی دی او دا ستا په وجه لیکلی شوی دی او موږ هم په دې کې شامل شوي یو. تا نه ما ته څه فایده ونه رسي، نو ځکه به زه ستا سامان نه وړم. دا د منافق یا د مشرک د انجام و. بیا د حضرت ابو سعید خدري نه روایت دی چې حضرت قتاده بن نعمان یو ځل په سوره اخلاص باندې ټوله شپه تېره کړې وه، ټوله شپه یې سوره اخلاص ویله. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخه ته چې کله د دې ذکر وشو نو هغې وفرمیل چې د هغه ذات قسم ما ته د هغه ذات قسم چې چا په لاس کې زما ژوند دی چې سوره اخلاص نیم یا درېیمه برخه د قرآن ده. او مخکې دا خبره چې د خدای پاک وحدانیت چې کوم دی هغه حقیقي قرآن دی او دا د قرآن تعلیم موږ ته دې کې ملایي. د ابو سلمان روایت دی چې ابو هریره موږ ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث بیانولو چې هغوی ارشاد فرمایلي چې جمعې په ورځ یوه داسې هم لمحه راځي چې که هغه مسلمان ته په داسې حال کې ملا وشي چې هغه لمونځ یې لګوي او هغه د خدای پاک نه د خیر سوال کوي لګوي، نو خدای پاک به هغه څیز هغه له ضرور ورکوي. او حضرت ابوهریره په خپل لاس به په لاس د لاس په اشاره به دا وایي چې دا ساعت څومره مقصر دی. او کله چې حضرت ابوهریره وفات شو ما په زړه کې دا سوچ وکړ چې زه به ابو سعید خدري له که لاړم نو د دغه ساعت باره کې به د دغه لمحې باره کې به که نه ضرور تپوس کوم، کېدای شي چې هغوی ته معلومه وي. یو ځل زه د هغوی په خدمت کې حاضر شوم نو ما ولیدل چې هغوی لښتې سمولې. نو ما ورنه تپوس وکړ چې یا ابو سعید دا څنګه لښتې دي چې تاسو سمولی یې؟ نو هغوی ورله جواب ورکړو چې دا هغه لښتې دي چې خدای پاک موږ لپاره برکت ایښی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا خوښولې او دا به په لاس کې نیولې وې او چلولې وې او موږ به دا سیده کولې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له به راوړلې. او دې وایي چې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې د قبلې طرف ته وکتل چې توپانې لګېدلې دي، چا ټوکلې وې د توپانې. نو د هغوی په لاس کې هغه وخت یوه لښته وه، نو هغوی په دغه لښته باندې هغه صفا کړو او دا یې فرمایلي چې تاسو کې چې څوک لمونځ کوي لګوي نو مخامخ ملت وکړي ځکه چې مخامخ رب وي او د خدای پاک په مخې ته تاسو هم د مخامخ مت وکړئ. او حضور فرمایي چې هغه ورځ زما داخله چې پوره طور باندې قیامت به نو ځکه په روایت کې دا راغلی دی چې ګز طرف ته یا د ګز څخې د لاندې ټوکل. او دا روایت په بخاري کې هم دی چې هغه روایت په بخاري کې هم دی چې هغه به کچه ځمکه وه او بعد وروسته بیا خاوره ورته واچوله او صفا کوله به یې ځکه لاندې ټوکلو لپاره ویلې شوي دي. په بل روایت دی چې بیا چې کله صحیح تطبیق وشو او احکامات راغله نو هغې کې هم دا دی چې ستاسو د چې کوم څادر دی د هغه یو طرف نه نیسئ او په هغې باندې پوزه صفا کوئ یا ټوکان یا کسره صفا کول او حاجت راپېښ شي. حضور فرمایي چې اوس خو رومالونه دي، ټیشوز دي او په جوماتونو کې هسې هم قالینونه پراته دي. نو دا مطلب نه دی چې لاندې ټوکل اوس جایز دي، بلکې هغو حالاتو کې دا یو وقتي اجازت دی. او بیا هغې نه پس هغې باقاعده وضاحت هم فرمایلی دی چې که ساجد در پېښ شي پوزه صفا کولو یا ټوکلو نو د څادر د یو ګوته ونیسئ او هغه راتاو کړئ او بهر لاړ شي او صفا کړئ. نو راوي بیانوي چې بیا هغه شپه ډېر تیز باران شوی و، د ماسخوتن لمونځ لپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم هلته تشریف راوړو.
ناڅاپه بجلي پړکه وپړکېده، نو د هغوی نظر په حضرت قتاده بن نعمان پرېوت او هغوی دا وفرمیل چې یا قتاده ته د شپې په وخت دا څه کېلېږي؟ نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته معلومه ده چې نن لمونځ لپاره به ډېر کم خلک راځي، باران دی دی او د بجلۍ پړکا ده، نو ما دا سوچ وکړو چې زه به لمونځ کې شریک شم او زه مخکې راغلم. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله چې ته لمونځ وکړې نو دلته به ایسار شې او هلته دی چې زه ستا مخه نه چې تېرېږم او بیا چې ته بیا وایي چې لمونځ نه فارغ شو، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت قتاده له یوه لښته ورکړه، بیا ورته وفرمیل چې دا به ته لس قدمه مخکې لس قدمه شاته رڼا کوي او کله چې ته کور کې داخل شې او هلته درته په یو کور کې چېرته د انسان سوری درته ښکاره شي، نو د هغې د خبرو کولو نه مخکې به هغه په دې لښته ووایي که هغه ځکه چې که هغه شیطان وي. نو هغوی وایي چې موږ بیا همداسې کړي وو او ابو سعید فرمایل چې په دغه وجه موږ دا لښته خوښولې او دا لښته موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم راکړې وې او په خاص طور باندې غمونه جوړولې او ورکولې او هغوی به استعمالولې، بیا به واپس هم کړي یا په تحفې په طور به یې ورکړي او ډېر برکتونه دي په دغه لښتو کې، ځکه زه دا یو ځای کوم ولیږم. بیا وایي چې ابو سلمه عرض وکړو چې یا ابو سعید حضرت ابو هريره موږ ته د یوې داسې لمحې باره کې حدیث اورولې دی چې د جمعې په ورځ راځي او سوال لګلی وم، هلته مې وکتل هغوی لښته سمولې، نو زما د دې ذکر راوست او تفصیلا بیان شو او بیا خپل له سوال طرف ته او دا وایي چې د ابو هريره دا روایت دی چې جمعې په ورځ داسې یوه لحظه راځي نو تاسو د هغې نه خبرې چې پکې دعا قبلېږي. نو ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې تپوس کړی و، هغوی دا فرمایلي وو چې ما ته مخکې خواړه ښودلی شوې وه هغه لحظه، خو بیا د شب قدر په شان یې رانه تېره کړی شوه. مسلمان وایي چې بیا زه دلته راووتم او حضرت عبدالله بن سلام ته لاړم. د مسند احمد بن حنبل چې کوم دا روایت دی بیان شوی دی، په دې کې د جمعې د ورځې د کومې لحظې ذکر دی، د دغې لحظې باره کې مختلف روایتونه دي او دې کې د دغو نه خو د مختلفو وختونو پته چې دي. دا خو دا چې دا لحظه د جمعې تر منځ راځي، بله دا چې دا د ورځې په آخري حصه کې راځي او درېیمه دا چې دا د ماسپښین د مازدیګر د لمونځ نه پس راځي. حضور فرمایي چې دا روایتونه به دلته بیان کړم. حضرت ابو هريره نه مروي دی دا یې روایت چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ ذکر کړی د جمعې په ورځ ذکر وکړو، فرمایل هغوی چې په دې کې یوه لحظه ده چې که مسلمان هغه په داسې حالت کې بیا مونږ چې هغه وخت لمونځ کولو نو څه به هم چې هغه د خدای پاک نه غواړي هغه به ورله ضرور ورکوي. هغوی د خپل د لاس اشاره وویل چې هغه لحظه ډېره غوره ده، ډېر کم وخت دی هغه. بیا د صحیح مسلم یو روایت دی، ابو برده بن ابو موسی اشعري روایت کوي، هغوی وایي چې حضرت عبدالله بن عمر ماته وایي چې تا خپل د پلار نه د جمعې د هغې لحظې د کیفیت باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث د هغې اورېدلی دی او هغوی وایي چې یا ما اورېدلی و. هغوی وایي چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې هغوی فرمایل چې هغه لحظه د امام کېناستو نه د لمونځ د ختمېدو تر منځ وي. بیا یو بل روایت د حضرت عبدالله بن سلام بیان کړی دی چې ما یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناست و، ما ورته عرض وکړو چې موږ د خدای پاک په کتاب کې د جمعې په ورځ د یو داسې لحظې ذکر ګورو چې مؤمن چې کوم هغه لمونځ کېږي خدای پاک داسې غواړي، نو هغه لحظه چې ورته ملاوي شي نو هغه خدای پاک هغه لحظه کې د هر اجر پوره کړي. حضرت عبدالله بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم زما طرف ته اشاره وکړو، دا وفرمایل چې د هغې لحظې څه برخه یو لږ شانې وخت دی. ما ورته عرض وکړو چې یو لږ شانې لږه برخه، ما عرض وکړو چې هغه کومه لحظه ده،
نو هغوی وفرمیل چې هغه د ورځې په آخري لحظو کې یوه لحظه به وي چې کله چې ورځ ختمېږي، ورځ ختمېدو ته جفت کوي. نو ما ورته وویل چې هغه د لمونځ وخت نه دی. نو هغوی وفرمیل چې ولې نه، مؤمن به نه چې کله لمونځ وکړي او کښېني او صرف د لمونځ لپاره ایسار وي، لمونځ په وجه هغه ایسار وي، نو هغه هم په لمونځ پاهل کېږي. نو د لمونځ نه پسې چې بیا د خدای پاک ذکر کوي، نو که هغه هم د لمونځ حالت دی او د دعا کیفیت په هغې کې پیدا کېږي. بیا یو بل روایت د حضرت ابوهریره چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې د جمعې په ورځ یوه لحظه داسې راځي هغه یو مسلمان ته په داسې حال کې ملاوي شي چې د خدای پاک نه د خیر سوال کوي، د خدای پاک به هغه څه هغه له ضرور ورکوي. او بیا هغه وي د مازدیګر نه پس ته وي دا لحظه ده. دلته د جمعې ورځ ده، خو دلته د جمعې د ورځ خو د مازدیګر نه پس په روایت کې ذکر دی د مسند احمد بن حنبل. بیا یو بل روایت دی چې ذکر دی چې حضرت ابو سلمه په دغه لحظې باره کې چې تپوس وکړو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آخر ساعت النهار یعنې د ورځې چې کومې اخري چې کومې لحظې دي په هغې کې وایي. بیا دې باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې په تفسیر کې بیان فرمایلي دي چې د جمعې او د روژې د میاشتې بل سره مشابهت دی، او هغه دا چې د جمعه هم د قبولیت د دعا د قبولیت ورځ ده او د روژې میاشت هم د دعا د قبولیت میاشت ده. د جمعې باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو تن چې لمونځ لپاره جومات ته راشي او چوپ ناست وي او د خدای پاک ذکر کوي او د امام انتظار کوي او بیا وروسته په اطمینان خطبه واوري او په جمع کې شامل شي، نو دې لپاره په خاص ډول د خدای پاک برکتونه نازلېږي او بیا یوه لحظه د جمعې په ورځ داسې راځي چې پکې انسان کومه دعا وکړي نو هغه قبولی شي. د حضرت ابوهریره روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې ذکر وکړو او دا وفرمایل چې په دې کې یوه لحظه ده چې مسلمان بنده ته هغه په داسې حالت کې بیا مومي چې هغه وخت ولاړ لمونځ کوي، نو هغه چې خدای پاک نه سم غواړي نو هغه ورته ضرور ورکړي. هغوی د لاس په اشاره وایي چې دا لږ غونډه کړي، وړه غونډه کړي لحظه ده. او دا د بخاري حدیث دی چې په مخکې ذکر شوی د ابوهریره روایت دی. هغوی لیکي چې د خدای پاک د قانون د لاندې د دغه حدیث یو تعبیر خو ضرور کول پکار دي چې دعاګانې هغه قبلېږي چې کوم د خدای پاک د سنتو د خدای پاک د قانون مطابق وي. غلط قسم دعاګانې خو بهر نه قبلېږي. دعاګانې هغه قبلېږي چې کومه د خدای پاک د سنت مطابق دي، جایزه دعاګانې دي او د خدای پاک د قانون مطابق دي. خو چېرته چې دا یو ډېر لوی نعمت دی نو بل طرف ته دا اسان کار نه دی. د جمعې وخت تقریبا د دویم بانګ یا د هغه نه څه مخکې شروع شي او د لمونځ چې سلام څخه کېږي تر هغه پورې وي. دا دواړه وختونه که ملاو کړی شي، یو ځای کړی شي او که خطبه وړم وي نو دا وخت هم نیمه ګنټه شي او که هغه ډېره اوږده هم شي خطبه نو ګنټه یا یوه نیمه ګنټه شي. نو په دې ګنټې یا یوه نیمه ګنټه کې یوه لحظه داسې راځي چې انسان چې پکې څه دعا وکړي نو هغه قبلېږي. په دغه نوي منټو په موده کې انسان دا خبر نه لري چې آیا وړاندې منټ د قبولیت و یا دویم منټ د قبولیت و یا دریم منټ د قبولیت و. ان تر دې چې تر نوي منټو پورې تر اخره پورې انسان د یو منټ باره کې دا نشي ویلی چې دا د دعا د قبولیت وخت دی. یعنې هغه لحظه چې پکې دعا قبلېږي هغه هم په دغه نوي منټو کې لټول پکار دي. او هغه تن به د دعا د قبولیت موقع لټولو کې به کامیابېږي چې برابر تر 90 منټه پورې به دعاګانې کوي او تر 90 منټو پورې دعاګانې کول برابر او توجه قایم وساتل دا هر چا کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. حضرت مسلم موعود لیکلي دي چې ځینې خلک په 15 منټه هم خپله توجه قایمه نه شي ساتلی. وایي مثلا دا وخت زموږ له راغلی و او انسان خوا دخوا ګوري، ما د خطبې نه مخکې ځینې خلک وکتل چې هغوی سنتونه کوي او ناڅاپه د هغوی نظر خوا دخوا لاړ شي او په سنتونو کې یو نیم 2 منټه لګي او په دغه لږ شان د وخت کې هم بیا خوا دخوا ګوري، بیا کله ښي طرف ته ګوري، کله ګس طرف ته ګوري، کله ځمکې طرف ته ګوري، کله اسمان ته وګوري.
چې یو نیم 2 منټه پورې توجه قایمه ساتل ګران دي، نو تر 90 منټه پورې دعاګانې کول، د خدای پاک ذکر کول او توجه یو طرف ته قایمه ساتل داسې اسانه خبره نه ده. نو دا دغه لحاظې چې ذکر دی، نو بیا په دې کې د مسلسل توجه هم ضرورت دی او دا ډېر محنت غواړي دا کار او ډېر مجاهده دې لپاره کول پکار دي. دا اساسیز نه دی، دا دی چې موږ دعا وکړو نو په هغه منټ کې قبوله شوه. انسان نه د خبر چې کم منټ دی. نو اصل خبره دا چې مسلسل په دغه موده کې بغیر د توجه ختمولو نه بغیر انسان د په دعا کې مصروف وي. دا ضروري دی، لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود فرمایلي دي چې داسې اسان کار نه دی. د جمعې د برکتونو د ترلاسه کولو لپاره ډېر د محنت ضرورت دی. بل چې د کوم صحابي ذکر کوم، حضور فرمایي چې د هغې نامه د عبدالله بن مسعود، د دوی تعلق د قریش د قبیلې بنو جماع سره او د دوی د والدې نامه سعیده بنت ابلسوه، دا د حضرت عثمان بن مظعون او د حضرت قدامه بن مظعون او د حضرت سعید بن مظعون دور وو او دا ټول د حضرت عبدالله بن عمر ماماګان وو. د دوی ځکه چې دوی خور زینب بنت مظعون سره حضرت عمر واده کړی وو. یزید بن رومان نه روایت دی چې حضرت عبدالله بن مظعون او حضرت قدامه بن مظعون رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دارالارقم تر تلو نه مخکې اسلام قبول کړی وو او هلته د اسلام دعوت ورکولو نه مخکې حضرت عبدالله بن مظعون او د دوی درې واړه وروڼه حضرت قدامه بن مظعون، حضرت عثمان بن مظعون او د سعید بن مظعون د حبشې طرف ته هجرت کوونکو کې شامل وو. او د حبشې قیام دوران چې کله دوی خبر شو چې قریش ایمان راوړی دی، نو هلته بیا واپس راغلي وو. او حضور فرمایي چې دې کې مخکې د ځینو صحابه په ذکر کې دا ذکر شوی دی د حبشې د هجرت، چې کله مسلمانانو تکلیفونه انتها ته ورسېدو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته فرمایلي چې هغوی د حبشې طرف ته هجرت وکړي او ځکه چې د هغه ځای باچا عادل دی، انصاف پسنده دی او د هغه په حکومت کې هېڅ ظلم نه کېږي. نو په هغه زمانې کې په حبشه کې یو مضبوطې صحیح حکومت کوي وو. د هغه ځای بادشاه نجاشي بللی کېده. بهرحال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په فرمان په 5 نبوي کال کې د رجب میاشت کې 11 سړي او 4 ښځو د حبشه طرف ته هجرت کړی و. چې کله هغوی هجرت وکړو، نو دا د هغوی خوشقسمتي وه چې کله هغوی د مکې نه ووتل او د جنوب طرف ته چې سفر کولو او د شیبه مقام ته ورسېدو، د هغه زمانې کې د عربو بندرګاه وه. نو خدای پاک فضل په داسې وشو چې هغلته یو تجارتي جهاز میلاو شو، د حبشې طرف ته تلو ته په تیار وو. نو دوی ډېر په امن باندې سور شو، جهاز روان شو او هلته چې دوی ورسېدل، نو د امن ژوند ورته نصیب شو مسلمانانو ته او آخر د قریش د ژبونو نه دوی خلاص شو. او لکه ځینې مورخینو چې بیا بیان کړي دي او مخکې هم د دې باره کې بیان شوی دی چې هغوی چې دا خبر واورېده، دوی چې یو خبر واورېده، نو بیا چې کوم مهاجرین تللي حبشې ته هغوی واپس راغله. په ډېره موده دوی ته نه وه تېره شوې چې یو افواج دوی واورېده چې قریش مسلمان شو او ټول مکې کې او په قریش کې بیخي امن دی. نو دغه خبرو نتیجه دا وشوه چې اکثر مهاجرین بغیر د سوچ نه واپس راغله او چې کله دوی مکې ته ورسېدل، نو خبر شو چې دا خبر خو غلط و او دا یو کوشش و د مهاجرینو د واپس راوستو د کافرانو له طرفه. نو اوس دوی ډېر ګرانې سره مخ وو خو بهرحال بله څه لاره نه وه، بعض خو دوی ته ولاړل او ځینو بیا د مکې د چې کوم صاحب د اصل لرونکي خلک وو د هغوی پناه واخیسته، خو بیا هم دا هم ډېره موده نه شوه قایمه پاتې کېدی. د قریشو چې کوم ظلمونه وو هغه زیاتېدو، د مسلمانانو لپاره سامان ځای نه وه په مکه کې. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم بشارت فرمایي چې هجرت وکړئ او بیا نورو مسلمانانو هم پټ پټ د هجرت تیاري شروع کړو او بیا وایي چې موقع بیا مونږ ته ورو ورو ووتل او بیا آخر د هجرت سلسله داسې شروع شوه چې د حبشې کې چې کوم د مهاجرینو شمېر و دا 100 ته ورسېده چې پکې 18 ښځې وې او باقي سړي وو. همدغه شان
منظر دغه شنبه د هجرت شوی. بهرحال حضرت عبدالله باره کې هم دا دي چې حضرت عبدالله بن مسعود باره کې چې هغوی په لومړي هجرت کې د لومړي هجرت نه واپس راغلي دي او بیا واپس تللي دا نه معلوم کېدای شي بیا د مدینې طرف ته وروسته بیا د هجرت وکړي. حضرت عبدالله بن مسعود چې کله هجرت وکړو مدینې ته ورسېده نو رسول کریم د دې د مدینې ته هجرت وکړو او چې کله مدینې ته ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی او د سهل بن عبیدالله انصاري ترمنځ موافقت قایم کړی و او د یو روایت مطابق حضرت عبدالله بن مسعود د حضرت عمر بن عامر سره موافقت قایم فرمایلو رسول کریم صلی الله علیه وسلم. حضرت عبدالله بن مسعود د خپلو درې واړو ورونو عثمان بن مسعود، قدامه بن مسعود او سعید بن مسعود سره د بدر په غزا کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل دي او حضرت عبدالله بن مسعود د بدر د غزا نه علاوه د احد په غزا کې په خندق کې په نورو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شرکت کړی و او حضرت عبدالله بن مسعود د حضرت عثمان د خلافت په دور کې په 13 هجري کال کې د 15 کالو په عمر کې دوی وفات شوي وو. خدای پاک دې د دغو صحابهو درجات نوره اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.